جمع کېږي د یو انسان په بدن کې دوه شیان چې اوم دې دی راشي زه مؤمن یم صاف سچه مؤمن یم او اوم دې په یو چا باندې قصد او غرض او حسد کوي. حسد څه ته وایي؟ یو چا ته الله ښه مال ورکړي، یو څوک خدای په ډېرو زامنو نازولي، یو څوک الله په یو منقبت نازولي، یو څوک الله په علم او په دولت نازولي، یو څو ته الله ښه ځواني ورکړي، دلته دی په زړه کې سره وړي اوف خدایه کله به تا زه ووینم چې زما په سترګو ته ذلیله سه. تا موږ ته یې لرې دی هلته یې تربور په ښه مټه کې تېر شه دې داسې ورته ووایي برابر ته بڼه 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 یو څه بڼه ورته ووایي اته نه وشنه دلته په شنه کې سره جوړ شي. د حاسد سړی اوله غټ ځان ته زیان دا رسوي چې خپل نفس وځي، خپل نفس چاته چې الله نعمت ورکړی دی، چاته الله جایداد ورکړی دی، الله پیسې ورکړی دی، الله عزت ورکړی دی، الله علم ورکړی دی، خدای جل جلاله اولادونه ورکړي دي، زندګي الله ور برابر کړې ستا په څه ته ولې سوځې که نه ته خو به خوشحاله سه. دا دعا وایي الله دې ته دې ښه ژوند ورکړی دی، خدایه دې خوشحاله کړې موږ ته هم راکړې، الله به د دې رقم ژوند تا ته هم درکړي. الله دومره رحیم ذات. لیکن که دې دا وویل چې اوف خدایه ته خو یې د ده څخه واخل ما ته کې راکړې که نه راکړې د ده څخه واخل. واورې حدیث څه وایي؟ لا یجتمع فی جوف عبد. د الله د بنده په بدن کې دوه شیان نه سره جمع کړي الایمان والحسد چې هم دې مؤمن وي او هم دې بغض کوي. واه واه استغفر الله دا د الله د رسول فیصله نه سره جمع کېږي د یو انسان په بدن کې دوه شیان چې هم دې دی راشي زه مؤمن یم صاف سچه مؤمن یم او هم دې په یو چا باندې قصد او غرض او حسد کوي. نو معلومه خبره چې د دې په ایمان کې کافي داسې بل ځای کې د الله رسول ایاکم والحسد د خدای بندګانو د حسد څخه ځان وساتئ. ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. خبردار د حسد او د عناد او د چا د ضد څخه ځان وساته. دغه ضد د انسان داسې نیکۍ خوري المنځونه چې دې کړي دي، عبادتونه چې دې کړي دي، دعاوې چې دې غوښتې دي، هغه حجونه چې دې کړي دي، هغه عمرې چې دې کړي دي، تلاوتونه چې کړي داسې کشي داسې خوري لکه تیز اور ته چې وچ بوټي وراچېدې لمبه پر ګرځي داسې دې حسنات خوري. څه حسد کوې څه ګټه در رسېږي؟ د خدای بنده خپل آخرت یې واخلي تباه و برباد کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیوه دوه لیوان چې وږي دوه لیوان چې ډېر وږي په یو غټه رمه ورسم سي نو به څومره تاوان ورسي؟ د الله رسول وایي دوه وږي لیوان چې په یو رمه ورسم سي دومره تاوان نه رسوي لکه یو مؤمن مسلمان چې خپل ایمان ته په حسد باندې څومره تاوان رسوي. تاسو وګورئ نن زموږ په دا معاشره کې حسد څومره دی، څومره یو در بل سره په عناد کېږي. یو شریک را څخه مخکې څو بس کوشش دا کو یو بل چاته وایي ګراک ته وایي دا ګرده مرد دوکهبازه دي دا دوه نمبر شان اوړي د خدای بنده دا دې یو درواغ وویل. بل دې د مسلمان څخه بهتان ولګوي دا بهتان غټه ګناه ده او بل دې حسد و عناد پر وکړي دا څونه غټې ګناه کبیرې. په دا ګناه کبیره باندې زموږ معاشره ټول اختر قصد موږ کوو. که یو مسلمان ته الله جل جلاله یو نعمت ورکړي موږ پوهېږو د حاسد کتابونه لیکي د حاسد سړي څونه ګناه په یو وخت کې د خدای د امر مخالفت کې. الله وایي لا تحاسدوا حسد مه کوئ خپل نیکان سوځئ په دې حسد باندې. دوهم خپل نفس وځئ په دې باندې او دریم داسې ګناه باندې اخته دی چې هېڅ فایده یې درته نه رسېږي. دا زموږ معاشره که زموږ سره د آخرت فکر پیدا سي زما او ستا د آخرت فایدې ټول په حسد باندې ځي بیا موږ کوو هېڅکله به بیا نه وکړو.